پاک افغان پوله تورخم ګیټ د تیرې یوې هفتې راهیسې کله نه چې د افغانستان خاورې نه د پاکستان په خاوره باندې حملې شوي د هر قسمه امدورف دپاره بند کړی شوی دی چې له وجې یې د سامان نه ډک په سلګونو ګاډي ګیر شوي دي د جمرود پاک افغان شهرانه علاوه په پمپونو کې هم دغسې ګاډي ولاړ دي کوم چې لوډ دي او په دې ګاډو کې افغان مهاجرینو کډې وړونکي ګاډي هم شامل دي په دې ورځو کې د افغانستان نه زیاتره فروټ او سبزي راځي ولې د پاکستان نه دوی ته بېلابېل قسمه د ضرورت زندگی شیونه ورځي احمد له چراډ نم سیمټ راچولي دي سیمټ هم رابر کړي دي نن هم پنځمه شپږمه ورځ ده چې ولاړ دي دلته اوداس خو دا کورونه اوبه راباسو بس کوو اوداس کوو خوراک ته خو ځو هغه د جام بازار ته نوم مې سیف الدین دی او څلور ورځې کېږي چې دلته ولاړو موږ کډه اچولې دي کډه شمېر نه دا کابل ته وړو ډوډۍ شته دلته نه ښه شته او دلته کډوال هم راسره دي او دغه دی پوه شي ګیټ بند دی او دغه وجې نه پاتې یو موږ دې ده چې دا ګیټ موږ ته کولو کي چې دا خپل کډوال یا خوا ویسو زما نوم نجیب الله عثمانزی دی او فیصل آباد نه مو هغه رابر کړي کیمیکل دي دا کابل له وړو مطالبه دا ده چې بس روغه دې ورسه وشي بل طرف تیره ورځ په کراچۍ بندرګاه باندې هم ډریورانو او تاجرانو ته دا هدایت شوي دي چې تر هغې پورې دې دوی ګاډي نه لوډ کوي چې تر کومه پورې د پاکستان د افغانستان سره شخړه نه وي هواره شوې او د دوی ډیمانډ لایسنس یې هم کینسل کړي دي محمد الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر